پر دغه ډګر موږ دا 4 شپې کړې دي چې دا اور لګېدلی دی. پر دغه ډګر باندې شپه سي او بیا ارواڅ سي. نن موږ د لټون ټلویزیون په شیشه باندې تاسو ته یو داسې کور درښکارو چې په نوي پاکستان کې کچا دا کور نه لیدلی. نن موږ تاسو درښکارو د یو داسې مظلوم کیسه، د یو داسې غریب سړي کیسه تاسو ته موږ درښکارو چې هغه زویم کچا وکتل نو د زړه هر سړی له پکار دي چې زړه ورایسي چې په نوي پاکستان کې داسې خلک هم پراته دي چې څوک د پښتنې نسته. دا سیدان یو کس ته غریب سړی دی، مزدور کار دی، مزدوري کوي، دلته په 3000 روپۍ باندې یو زیتوب کوي. یو کول یو دا د کور دی، دا د کور دی، دا د اغن غړای دی د بچي به تر دې جاریدلی وو او چای او مړی به پر پخوله. دا د هغه بنگلا ده، دا د هغه کوټه ده، دا د هغه ځای دی چې د کچک کولې جوړه کړې وه او په دې کې د گزاران وه. خو د قدرت کار داسې دی چې په دې باندې اور ولګېده، د داسې څه شان وه، د داسې اوړه وه، د داسې غوړي وه، د داسې بسترې وې، د کټونه او د کوټونه، دا ټول په دې کې وسپځېدل. ترورې کور خو د وسپځېده پر لغړ ډګر باندې. ته څه وایې؟ باز لو حکومت هر څه غواړم، پر لغړ ډګر مې ستایم، پر لغړ ډګر یم او هر ځنې غواړم، هر امداد ځنې غواړم له حکومت څخه. تاسو ته خو به د تانبو ضرورت هم وي، د کوټې هم د پیسو به هم وي، د هر ضرورت مې دی، د هر ضرورت مې په ډګر مې ستایم. د بل په میله کې یم، د سرغاسو کول یې مې را جوړه کړې وه، هغه هم را باندې بس په ماشومان مې دي، مېړه مې زوړ دی، د کار د کړو نه دی. باز اوس مې ستا دا یم، دغه د هغه هم را باندې بس په ډګر ته مې ستا یم، دا یم چا جوړ مې پرېښېد. نه مې تانبو شته، نه مې لوښي شته، نه مې نوره خرڅه شته، هر څه مې سوي دي را باندې. ور په خپله بیماره یم، کورداري مې ګرده بیماره ده، د ډاکټر پیسې مې نشته، سترګه مې یوه ده، د ملګري هغه مې یوه ده، مېړه مې زوړ دی. اوس یې اپرېشن بیا وي، اپرېشن مې موږ په چشکو په پیسو بیکو، پیسې هم نشته، په لغړ ډګر لامبو ووهو. هغه کول یم را باندې بس اور پکښې را بلاوه، د ماشومانو شان مساوي دي. هر حاجي صاحب پر دا ډګر باندې پراته یې، نو ظاهره خبره د تکلیف خو دی، په تکلیف کې خوشي خو څوره تکلیف دی، تکلیف دوره تکلیف دی چې خو یا الله یې ویني، بنده خو یې نه ویني. دواړه شپه په یو کې پرخو ختلې وي، بیا څنګه لرګي وي، هغه په لرګو ځان نسو تودولی، په پر ډګر شپه وي لکه خوشایس به پر همه به پر وهله. لغړ ډګر باندې بله بسیایي جاته نشته. که چېرې د دغه امداد خدای کړي او بیا د سرکار لخوا امداد چې لا تانبو وي، لا د کمبله وي، لا یو ټاټ وي، د جوز وي، لا د څه شي وي، دا ته ضرورت موږ ډېر ضرورت و د شان. حاجي صاحب ته په 3000 په 2.5 ما په خیال سره چوکیدار یې؟ بس 2.5 روپۍ دي د چوکیدارۍ. دا 2.5 روپۍ خو د اوړو ګټکا هم نسی اوس نن سبا نه پسې، خو زه گزاره دا په کمه کنم، نه پسې په پورو په قرضو گزاره کړم، خو پورې ټیک په دغه پورې دغه تمهیل اخر شه دغه مستا نور مې یو شی هم نه. حاجي صاحب ته خو به د دیکچې د کړو وسم نه لري، ګر دغه شی نه دیکچې هم دغه دي، تباخونه دي، تالونه دي، چا جوړ شي دي، دغه پروتې دي، دا ګر شي شول دي ختم کړي. کالیم سپځېدلې دی ګوله، هیڅ شی نه دی پاته. دا په پښو چپل باندې هم مطلب دا پردي دي، دا چپل دم پردي دي. حکومت لخوا نه دی سوی، د عوام لخوا ترې ځای امداد سوی دی. قدرمنو کتونکو د حاجي صاحب کور خو تاسې وکوت، موږ بار بار درته وایو چې دته د امداد ضرورت دی. د امداد مقصد هم دا دی، موږ هم اپیل درته کوو تاسو ته، دوی له خو زاړه کالي، زاړه چپل، لیا زړې کمبلې، لیا زاړه کجن خو به ورغلي. په فلحال ټیم کې دته دوی ته د نغدو ضرورت دی، د دوی بچي بیماران دي، ښځې بیماره ده، دای په خپله بیمار دی، په 2.5 کار کوي. نو زموږ داسې کتونکي چې دا ویډیو ګوري، هغه چا باندې زکات وي، یعنی زکات ورکول غواړي، لیا څه امداد کول غواړي، که په بهر ملک کې زموږ څوک دي هغه که د سره امداد کول. حکومت ته موږ اپیل کوو چې د داسې غریبانو خلکو په دې اسلامي ملک چې موږ داسې وږي او غریبان خلک پراته دي، د امداد اپیل کوو چې دوی د نغدو امدادو سره وکړي.